زما دی خبرې ته غوږ کېږدئ دا واورئ. دا آیات نازل شو ورفعنا لك ذکرک. ترجمه یې څه ده؟ ترجمه یې دا ده یا رسول الله مبارکه دستا ذکر با دا زما دستا رب ذمہ داری ده. د ذکر د بلندۍ ذمہ داری په قرآن باندې ثابت ده چې په خپل ذمه باندې چا اخیشته خالق کائنات اخیشته دا. سورته فرمای یا رسول الله مبارکه ستا ذکر ستا د ذکر بلندی دا الہ العالمین په خپل ذمه باندې اخیشته دا. رز په رزبا یا رسول الله د تیر شوی وخت نه پر روان وخت کې د ستا ذکر د مخ کې نه زیات بلندی. دا خود څوک ټیټولی نشي. ګورئ په یو ځای کې په ربیع الاول شریف کې یو میلاد شریف کېږي چې څوک یې دباو کا دوه کال له دوی بیا چې بیا یې څوک دباو کا بیا کال له درې تاسو به کتلي بیا یې چې څوک دباو کا کال له څلوري. اوس دا خلک چې دا خاموش پاتې دي همدې وجه نه پاتې چې دا خلک ته څومره دباوي دا زیاته کي. حالانکې دا د زمونږ کمال نه دی، دا د هغې رب وعده ده په قرآن باندې چې محبوب علیه السلام ستا ذکر څوک دباولی نشي، ستا ذکر څوک کمولی نشي، ستا ذکر څوک چیلنج کولی نشي، ستا ذکر ته څوک ودرېدی نشي، ستا ذکر که څوک مخالفت کا اب خاسر تاوانی یا رسول الله د ستا ذکر به ستا رب ورځ په ورځ باندې اوچتوي. و چې کله دا آیات نازل شو حدیث ورته وایم او دا حدیث دی په صحیح ابن حبان. صحیح ابن حبان دا یو د حدیثو مجموعه ده، بخاری مسلم په شان ته یو کتاب دی. دا حدیث الته روایت دی او چانه روایت دی؟ ابو سعید خدری نه رضی الله عنه چې وسم په جنت البقیع کې آرام فرما دی د پیغمبر علیه السلام د روضه اطهر په سوری کې. ابو سعید خدری فرمای چې کله دا آیات نازل شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک باندې چې محبوب دستا ذکر با ورځ په ورځ ستا رب اوچتای کمی بنا وی جبریل علیہ السلام مبارک راغی پیغمبر علیہ السلام نه حدیث الفاظ داری چې نبی علیہ السلام مبارک کو فرمایل آتانی جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام مبارک راغی سیو فرمایل ان اللہ ربی و ربک، اے زما محبوبہ حضور مبارکہ زما رب او ستا رب دواړو یو رب. هغه فرمایي چې ته پوهیږي چې کیف رفعتو، ته پوهیږي چې دا ستا شان به زه څنګه اوچتوم، دا ستا ذکر به زه څنګه اوچتوم، تاسو ته پته لګي؟ وی چې حضور مبارک ابو سعید خدری فرمایي وی چې حضور مبارک فرمایل وی چې ما ورته وی جبرئیل علیہ السلام ته چې الله اعلم، الله خ عالم دی، بس هغه اوچتولی شي چې څنګه اوچتای بس رب هغه باندې پوهیږي. وی چې دا مې ورته وی جبرئیل علیہ السلام راته فرمایل چې محبوبه نا دې لپاره زه راغلی یم، رب دې لپاره رالیږلی یم چې ګوره ادبن اول ولی رب ته پته نه وه چې فی الحال پیغمبر علیہ السلام مبارک ته معلومه نه ده، رب ته پته وه ادبن جبریل علیہ السلام تپوس کا چې تا ته پته شته، حالانکه رب ته پته وه چې ما محبوب علیہ السلام مبارک له د دې خبرې علم یا نه ورکړی، هغه ته یا معلومات نشته، خو جبریل لاړ شه داسې مور ته وایه چې تا ته پته نشته، سوال تر وکړه چې تا ته پته شته یا رسول الله. ادب دا دی یو کس راشي ډایرکټ تاته ووایي چې ته په دې خبره نه پوهیږي، دا خبره بده ده، او که دا تپوس سر نه وکړه چې تاسو په دې خبره باندې پوهیږئ او بیا ورته وایي چې نه پوهیږم، نو دا ادب دی. نو جبریل تم دربار رسالت ادب څوک خی رب یې ورته خی، لاړ شه ورته ووایه الله فرمایي ته پوهیږي چې دا ستا شان ما څنګه اوچت کړی، رسول الله ورته فرمایي ربه ته ښه پوهیږي. جبریل علیہ السلام ورته فرمایي محبوبه دې خبرې دپاره الله ستا په دربار کې حاضر کړی یم چې ما ته رب وفرمایل چې لاړ شه جبریل علیہ السلام مبارک زما محبوب پوه کړه،
هغه پوي کپدي پس باندې چې رب ستا ذکر څنګه اوچت کړي یا به څنګه اوچتای یا جبريلو څنګه به اوچتای رب زما ذکر چې په قران کې فرمایلی دي یا رسول الله مبارکا رب میں فرمائی چې ستا ذکر په زدا سي اوچتوما اذا ذکرت معي دا حدیث الفاظ دي رب میں فرمائی محبوبہ چرتا په کوم ځای کې په کوم طرف کې چې ستا د رب ذکری یا رسول الله رب سره بدستا ذکری دا سی بنی چې د رب ذکر بوي او دستا بنی دا سی بنی چې چر اذا ذکرتو چرته چې زیا دیګم محبوبا نو ذکرتا التبت یادېږي مونږ تاسو که ظاهر باندې وګوري دا مطلب دی چې زبستا ذکر داسې نو د الٰه العالمین ذکر نه ختمیږي نه کمزوری کیږي او نه د چا په دباو کې راځي او الله وعده کړی چې چرته زما ذکری هلته بستا ذکری لہذا محبوب علیہ السلام ذکرم نه کمیږي نه دباویږي او نو څوک د هغه مخې لراتلی شي ختمېدل خو سوال دنیا به ختم شي ښا ما او تا به ختمیږو دنیا به ختمیږي ذکر مصطفی علیہ السلام با پا اغی ورز باندی موی